قاضي شریح دا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د زمانې قاضي دی. د واده وکړو چې کله کور ته رالو، کور کې دعا وغوښته یا الله ما چې کوم واده وکړو نوې ناوې کور ته راله، دې ما سره طبیعت ښه ونه لګي، د دې زما خبره پې بده ولګي، زما طبیعت په بده باندې بد ولګي، زما بوی به په دې باندې بد ورشي. یا الله د دې ما سره محبت پیدا کړي، زما دې سره محبت پیدا کړي. بهرحال چې کله کمرې ته ورغلې چې یو کتو ښځې په مانځه باندې ولاړه ده، سړی پوه شي یاره ښځه هم نیکه ده. بس دې پښتون د پښتو هم خبره، بس دې مصله واچوله او بس په مانځه ودرېده. د لمونځ وکړو، واپس خپل بیډ ته بسترې ته ورغلو، بستره باندې ناست دی، ښځې خپل لمونځ پوره کړو، هغې نه پس دعاګانې الله تعالی سره مناجات وغیره راله، د باندې سلام اچوه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ خلکو کې نن سبا دا مصیبت دی، او خاص کر پښتنو کې په خاوند چېرته سلام اچوي یا خاوند په ښځه، دا خو بالکل نشي کېدی چې خاوند په ښځه سلام اچوي. زموږ پښتانه زه اوس په ښځه سلام اچوم، ونې څه چلو شو؟ سلام کیسې دي؟ سلام دا ده چې ته ښځې ته دعا نشي کولی، سلام خو دعا ده. یا الله تعالی تمام مرضونه په امن وساتي، تمام تکلیفونه دې په امن وساته، دعا ده که نه؟ دعا نشي کولی. بهرحال دې ورته دا ښځه ورته په اشعارو کې وایي، شاعره عربه وایي ته ما ته خپل زندګي اصول بیان کړه چې ته په څه خوشحالېږي، هغه خبرې ما ته وکړه چې زه بیا هغه کوم. دې ورته هم شاعر او هغه شانې خبرې ورته وکړې، او دا هم ورته وي هغه خبرې راته وکړه چې ته بیا خفه کېږې. نو بس دې ورته خپل خبرې هم په شاعرۍ کې وکړې. بیا ورته وایي سخرګنۍ باره کې څه خیال دی؟ نو وایي سخرګنۍ مې را ډېر تنګ نه کړي. زموږ پښتانه نن خواښې راغله، نن خینه راغله، نن اندرور ده، نن فلانی دی فلانی دی فلانی دی. خاوند غریب چې څه ګټي بس ټول هغه خوري. نو لہذا د خاوند د اصول مطابق زندگی تیرول، د شریعت او د احادیثونو تکاته، د هغې مطابق زندگی در زندگی به خیري، زندگی به خوشحاله، ښځه خاوند به، او د ښځې خاوند منځ کې خپل منځ کې اصل چې کوم دی دا محبت دی، او دا محبت په دې څیزونو سره پیدا کېږي چې کله خاوند د ښځې د اصولو مطابق زندگی نه تیروي او ښځه د خاوند اصولو مطابق زندگی نه تیروي، نو بیا کار خراب وي. لہذا دې اصولو ته کتل پکار دي، نو بیا به کور کې جنګ جګړې دا څیزونه بالکل نه راځي.